السلام علیکم یو څو ډیر اهم خبرې دي ما وی چې تاسو سره شیر کم یو خبر خدا دی چې پنجاب کې کله نگران حکومت محسن نقوی نو هغه د فوج د پاره د پنجاب سزمکه و 48 लाख एकड़ دا 96 लाख जरीब او 3 करोड़ 84 लाख کنال زمکه جوړیږي هغوی دا فوج له ورکړې وه کارپوریټ فارمینګ دپاره چې فوج به په دې باندې اوس ټیپر مولی کوي او دا بنجرې ځمکې دي آباد کوي به خو اوس هلته کې بیا څه کسانو هغوی لاړه های کورټ ته او های کورټ نه یې پې سټی واخسته نو کیس خو لا فلحال روان دی خو فوج له به ورکړي چې ځکه عدالتونو دومره حیثیت نشته چې د هغوی مخکې خبره وکړي خو بای کې اهم خبره دا ده چې خلکو ته دا وینا شوې وه چې دا شړې ځمکې دي او هغوی به آبادوي نو پای خلک ډېر خوشحاله و چې شکر دی شړې ځمکې به آبادې شي د فوج په تعاون سره خو اوس دا پته ولګېده چې دا ځمکه کم په پاک پتن کې ده پای باندې په زرګونو زمیندار دي او ډېره زرخیزه ځمکه ده او هغوی نه په زور خالي کوي او دا په 1928 کې انګریزانو په دور کې چې شړې ځمکې وې نو دې زمیندارو ته ورکړې شوې وي او هغوی آبادولې نو اوس هغوی هلته کې ټوټل احتجاج کوي چې زموږ دا ځمکې وانخلي شي او فوج له دې نه ورکوي ځکه موږ به چېرته ځو زموږ خو دا روزګار دی او هغوی له دې چېرته شړې ځمکې ورکړي نو دا یو اهم خبره ومه چې تاسو سره یې شیر کړم دویم دا چې شکیل یو صحافي دی هغه د سویټزرلینډ نه یو خبر ورکړی دی تاسو ته پته چې نن سبا میاں نواز شریف صاحب او مریم بیبي او د هغوی ټول ټیم تللی دی په سویټزرلینډ ته جنیوا کې دی نو هغه شکیل چې دی هغه د هغې هوټل ته رسېدلی دی اول ته نه معلومات اخیستي دي چې دا میاں صاحب دی دلته اوسیږي نو دا هوټل څومره ایکسپنسیو دی نو هغه هوټل چې دی هغه کرایه د یوې شپې چې دا هغه 5400 سویس فرانک دی د سویس د پیسې نوم فرانک نوم دی نو هغه په پاکستانو ته چې واړې یو سویس فرانک چې دی نو د 319 روپو برابر دی 319.40 او دا چې کله ته پاکستانو ته واړې نو د یوې شپې کرایه جوړیږي 17,24,765 روپۍ نو سوچ وکړه دا خو ډېر لوی ټیم تللی پنجاب چیف سیکرټري هم دی مریم اورنګزیب هم دا نور کسان هم دي دوی به څومره کمرې اخیستي او د یوې کمرې کرایه 17,24,000 ده نو آیا دا به دوی د خپل جیب نه ورکوي کو د سرکار د خزانې نه بځي دا بیا تاسو اندازه وکړئ چې زموږ اشرافیه څومره عیاشي کوي په 17 لاک خو زما د 15 کالو د کور کچن چلیږي او د هغوی د یوې شپې خرچه ده بل یو خبر دی چې کیسر بنګالي د مسلم لیگ نون دور کې هم دغه معیشت په یو کمیټې مشر او بیا خو یې ریزاین کړه هغه دا انکشاف کړی چې ګوادر پورټ ورکو چاینیز لا نو اګریمنټ یې څه کړی دی اګریمنټ یې دا کړی دی چې په دې کې به د پاکستان حصه صرف 9% او 91% حصه به د چینیانو سوچ وکړه چې دا اګریمنټ به کوونی چې چا پکې څومره کمیشن یې اخیستی چې ته په سلو کې 91 روپۍ هغوی له ورکړې او نه ته حکومت پاکستان ته پاتې کیږي نو څومره لوټ مار به پکې شوي او چا به پکې اغستی بل یو خبر دی چې نعیم بخاري یو انټرویو ډیره دلچسپ نن سبا په سوشل میډیا وایرل ده په هغې کې وایي چې کله جنرال باجوا ته ایکسټنشن میلاو شو نو یو وخت په سرینا هوټل کې یو ښځې په هغه باندې د پیزار ګزار کړی او ایستی و نو هغه دا وی چې لکه ایکسټنشنونه یا مدت سیوا کېده خو به وشي خو عزت به چېرته نه راځي نو دا ډېر اهم سوال و چې په جنرال باجوا هم لکه د قاضي صاحب ورته خلکو ډېره غوسه وه او په هغه باندې هم حمله کړې ده د ټول نه خراب او خطرناک انکشاف شاندانه ګلزار کړی دی کم چې د تحریک انصاف MNA ده هغې ویلي چې کله د قاضي صاحب خلاف څه کسانو په لندن کې احتجاج کړی په هغې کې دا دعوه کړې ده چې پای کې د یو کس د یو هلک پلار په پاکستان کې اغوا کو او د هغه په بدن کې په ډریل باندې سوري وکړه او چې کله هغه زوی په لندن کې ویډیو جوړه کړه چې بس ما تحریک انصاف پرېښوده نو بیا یې وله دلته پلار رها کو دا دعوه شاندانه ګلزار کړې ده دا ډیره عجیبه دعوه ده چې لکه یو
پرامن احتجاج یو ولک په لندن کې تللی د هغه د پلار پکې څه قصور دی چې د هغه په وجود کې اغوا کوي او بیا ول په ډریل پکې سوري کوي تشدد پې کوي نو دا یو ډر خوف فستایت والا معاشره جوړه شوې ده او اله پورې به مونږ دا ظلمونه په مونږ کېږي چې څوم پورې مونږ دا ظلمونه برداشت کوو چې کله عوام پرامن احتجاج له پاسېدل نو دا فرسوده نظام به ختم شي ځکه چې ورسته ورځه داسې واقعیات اوس نشي پټېدی مخې له راځي نو سړی پې افسوس کوي چې داسې خو په ځنګلو کې هم نه کوي ځناور هم نه کوي دا څه چې مونږ کوو د دغې هلک معذرت دغه هلک بوډا پلار به چې پته نشته د څومره عمر چې دا ظلم ورسره کړی دا شاندانا ګلزار په یو ټي وي انټرویو کې وي ځای په ځای زما مری خرابه ده ځای په ځای بارانونه وشو په سوات کې په صوابۍ کې مردان کې بونیر کې تیمرګره کې خدای دې په پېښور کې مو کړي ځکه چې د مرۍ او د سینې بیماریانې ډېرې سیوا شوي دي او دا خوشحالي چې دا د دې نور هم ډېر نقصانات دي نو په بونیر او په صوابۍ کې خو ډېره خرابه ګلۍ شوې تیمرګره کې مو د خلکو فصلونه هم ډېر خراب کړي دي خو خدای دې د امن بارانو کی د خوشحالو بارانو کی چې څه نقصان نه کوي او د خلکو مشکلات ختم شي امید لرم ستاسو به دا یو څو خبرونه خوښ شوي کوم خوښ شو نو کمنټ وکړئ لایک یې کړئ شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ په سوچ کې څه ګناه نشته